من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم پدی آیت کریمہ کی بیان د توحید کئی پزمن د یو مثال د مثال خلاصہ و نچوڑ دا دے اللہ وی کچرستاسو سوک نوکران غلامان وی تاسو د خپل د ځان سره اغه نوکران غلامان په اختیارات کې په غمال او جایداد او په اولاد کې شریک وای نو یقینا د هر یو د عقل دغه جوابی چینه نو الله وی ګور استاو دغه جنس برابر دی ته هم چې د کم جنس شي نو د هغه جنس نه غوم دی بشر ته بشر هغه دی خداغې نه باوجود ته ځان سره نه پرېږدي نو زما سره څنګه حصه دار کوي سوچ ہوگا گنا اور یقیناً شیخ القرآن شیخ غلام حبیب سے رحمہ اللہ بوے چیرہ پا یو کتاب کے وی ما پڑھاو کری دی لیدلی می دی چی اللہ علا دا اولاد دغ شانتے دا نیازولی ثابت ولو دا پا در حقیقت کی اللہ تا کنزل کولی بیا به مثال پیش کو گورا د نارینو د انسانانو ودونه کیږي بچی پیدا کیږي او هر یو په بچی په پیدایش باندې مبارکه ورکي ځکه چې جنس ته وی الله دې نه کوي الله دې نه کوي کچری وی زنانه نه بچا بجای د انسان د بچینا س زناور پیدا شي س شادو س کوکره س نور س پیدا شي نو زه په ایمان وی دا عیب دی کنه ولی عیب دی ځکه چې دغه د جنس نه دی نو د الله لپاره ته داسې شریکان ګورې نو ځکه ایز قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم ضرب لكم مثلا من انفسكم بیانی د پارا د پوهی ستاسو یو مثال من انفسکم من ابتدائیہ کا من انفسکم چی دا مثال ستاسو د جنسنا راغستے شوی دی دا مثال ستاسو د جنسنا راغستے شوی دی حل لکم مما ملکت ایمانکم حل استفهام انکاری آیشتا د پار انستانسو مما من تبعیزیا مما د بعد آغا غلامانونا د بعد آغا نوکرانونا ملکت ایمانکم چی واقدار دی لاسون استاسو داوی من شرکا آیا سوک شریک من شرکا آیا سوک شریک پس کی فیما پا آغا مال و دولت کے فیما پا جائیداد کے فیما پا اولاد کے رزقناکم چی منگا در کڑے دے تاسولا فانتم بیا تاسو فی پدے اختیارات کے ہاں برابر شئی دا سی سوکے دیشی طولو مخ کے بزیم زمانا تاغ نوکر خبره کیا منگا خپل د مور او پلار راوړي له برخه نه ورکو هغه لا پکې چل ول ګورو
او د مور او پلار پر راوړو کې هغه تورسرې خو موږ یو دم بار کوي دا پکې نه دي دا پکې نشته دی او یقینا خفه کېږئ به نه په دې معامله کې موږ پښتانه ډېر رارتاو یو د خور لور حصه دا موږ نه ورکو وي زموږ په پښتو کې دا نشته ستا په پښتو زه څه کومه د الله په کتاب کې خو شته که ته نه ورکوې هغه ځان له خبره ده خو دا مه وایه چې زما په پښتو کې نشته نو بعضې یو نیم به وایي ولې ما چې وله دا دومره غټ پټ میړه کتللی نو ولې دې زوی له دې دا دومره غټه پټه د میخ عمره ښځه کتله بیا دلو مه ورکوه که وی ولې ما چې هغې له سامان مامان کړلی کالې پترې مې کړلی نو ولې دې زوی له چې تا واده کو کالې دې وله نه و کړی سازو سامان دې نه واغستی که هغې له تا څه کټ ارماری واغسته نو د زوی په واده کې ته څه لږې جوړې اخلې خدای ته وګوره وایه چل مه جوړوه نه ورکوئ ځان له خبره ده زما پکې څه کار نشته خو زه وایم انکار مه کوه دا مه وایه چې یاره نشته ستا د پښتو په قانون کې که نه نو زه ستا په پښتو نه یم حرانه زه د الله د کتاب خبره کوم چې د الله په کتاب په رڼا کې د تورسرو حق شته 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 د رونو حق شته د ښځې حق شته دا یاد ساته که ته نه ورکوې ځان له خبره ده خو دومره درته ویمه چې انکار به ترې نه کوې نو ځکه ایزې وایي فیما په هغه مال او دولت کې فیما په هغه جایداد کې رزقناکم چې موږ درکړی دی تاسو له فانتم او بیا تاسو فی په دې اختیارات کې شی سواء برابر دا کېدی شي ته وایي چرته هم نه چرته نوکر ته وګوره چرته ځان سره برابرولو ته وګوره الله وی تخافونهم آیا یریږئ تاسو د دوی نه په شان د یریدو ستاسو د خپل د هم جنس نه په شان د یریدو ستاسو د خپل د هم جنس نه څه مقصد د رور نسبي نه چې څنګه یریږي که نه چې یاره دی به رانه جایداد دغه کیا فلان کې به وکړي دغه شانتې داسې د هغه نه هم اوس یریږي حالانکه سړي د نوکر پروا نه یاره دا مې نوکر دی دی به ما سره څه آواز وکړي چې یاره دا جایداد زما دی دا مې غلام دی دی به زما په جایداد څه آواز وکړي یاره سړي سره دا خپل نه رور دی ترزوی دی تربور دی د دې یری نو ځکه ایزې وایي تخافونه آیا یریږئ تاسو د دوی نه په شان د یریدو ستاسو د خپل د جنس نه کذالک دارنګې نفصلو واضح بیانو منګه دلایل آیتونه لقوم یعقلون د پاره د هغه قوم یعقلون چې د عقل نه کار اخلي عقل نه کار اخلي او ګوره ساجیبه مثال پیش کړه الله وی ګوره تا سره چې کوم شریک دي هغوی ځان سره نه پرېږدي تا سره چې کوم حصهدار ما ګرځولی دي هغوی له حصې نه ورکوي زما دا بادشاهي درته داسې ناپرسانه ښکاري هر کو توبو توبه کې دنده کوي ستا سره د لور حصه ده نه ورکوي تا سره د خور حصه ده نه ورکوي تا سره د ښځې حصه ده نه ورکوي تا سره د رور حصه ده نه ورکوي د رور نسبي حصه ده نه ورکوي او زما دا بادشاهي درته داسې ناپرسانه ښکاري چې هر یو پکې حصه دار کوي سوچ خو وکړه که نه یا سوچ وکړه نو ځکه ایزې وایي کذالک دارنګې واضح بیانو منګه دلایل لقوم یعقلون د پاره د هغه قوم چې د عقل نه کار اخلي بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم اضراف کا د چانه شیوخ بوي جمله محذوفه راو باسا ما بقیا موضع شبهات پس بیان د دینا
پس بیان د دې مثال لا اے د مسلې په منلو کې څه شک او شبهه زی پاتې نشو ما بقیه موضع شبهات اے پس د دې بیان نه د مسلې په منلو کې څه شک او شبهه زی پاتې نشو نو چې زی پاتې نشو نو ولی نه مني نو جواب بل اتبع الذین بلکې تابع دي مشرکان اهواءهم د خپل د خواهشاتو او زما شیخ غلام حبیب صاحب وی اډو دومره لري مزه یا کلون اضراف کا یا کلون نو سمانا لقوم یعقلون وی عقل نکار چرتا اخلیها بلکہ خواہش پسی راند ور خلاستی عقل نہ چرتا کار اخلی خواہش پسی راند ور خلاستی خواہش پسی نو زکای دی وی بل اتبع الذین بلکہ تابع دی آغا کسان ظلموا چی ظلمی کرے دے اهواءهم د خواہشات اخپلو بغیر علمنا بید دلیل فمن یهدی پس سوک دے چلار اوخی من آغا چاہتا چی اللہ پہ مہر د گمراہی وحلی سوکشتا بیا چی اگر تلارو خیا سوکشتا دا سوکم نشتا یا دویم مانو کا فمن یهدی پس سوک دے چلار اوخی من آغا چاہتا چی اللہ گمراہ ساتل ای چی اللہ گمراہ ساتل ای سوک دے بیا وما لهم او نشتد دویلا سوک امدادی فاکم وجہ کا لدین اے لغون عبارت راو باسا اذا ثبتا ہر کلا چی ثابت شو وضاحت دا مسئلے دا توحید نو فاکم وجہ کا لدین پس کلک اساتا ذات اخپل پا مسئلہ دا توحید ختم شو خبر یہ واقعی زمان ساتھیزہ پا قرآن پوشوی دی نو زکای زیوی فاکم وجہ کا یعنی اذا ثابتا ہر کلا چی ثابت شو وضاحت دا مسئلے دا توحید فاکم وجہ کا لدین پس کلک اساتا ذات اخپل لدین آغا دین تا حنیفہ چپاغی کی بیان دا توحید دے اور رد دا شرک دے حنیفہ چپاغی کی بیان دا سدے اے دا توحید اور رد پا کی دا سدے اے دا شرک صحیح دا جی فطرت اللہ لازم انہی سے دا اللہ دین کم دین وی اللتی آغا دین چی پیدا کری دی خلق علیہا پاغی باندے لا تبدیل لخلق اللہ دری توجیحات تی یا خود خلق نا مراد اے فطرت خلق نا مراد سدے فطرت خلق نا مراد فطرت واخلا یا دا خلق نا مراد اے تقدیر واخلا صحیح دا جی نو که دا خلق نا مراد فطرت اخلے یا دا خلق نا مراد تقدیر اخلے نو بیا لا اخپل پا مانا دا اے لا نافیہ دا نو ماناو کا لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدیل نشتد بدلی دل فطرت دا اللہ لارا نشتہ دے بدلی دل فطرت دا اللہ لرا یا بلا مانو کا لا تبدیل لخلق اللہ نشتہ دے بدلی دا لخلق اللہ دا تقدیر دا اللہ لرا دا تقدیر دا اللہ لرا صحیح دا جی یا درمتو جی چی دا خلق نا مراد دین واخلے سو واخلے دین تینا مراد واخلے اور چی دین تینا مراد واخلے نو بیا دا اللہ نا دا نفی دا خدا با پمانا دا نحیش نفی بمانا نہیں نو مانو کا لا تبدیل لخلق اللہ مبدل دا اللہ دین
ځان بدل کا مړه ته د الله دین بدلی په دې دین باندې ځان بدل کا اته ایله بلاړم شوی د الله په دین بدلولو پسې الله وی قرآن پسې شه اته وای نه قرآن دی په ما پسې شي نو دې ځای ته راورسېدې الله وی ځان بدل کا زما په دین باندې ځان رنگ کا زما په دین باندې او ته الټه لګیای د الله د دین بدلولو پسې لګېدلې بدعات دې شروع کړي دي ظالمه مه کوه داسې نو ځکه ایزې وی لا تبدیل لخلق الله مبدلوی د الله دین ذالک الدین القیم دا د دین مضبوط قائم دائم غیر منسوخ دا قائم و دائم دی قائم و دائم ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نہ پوہیگی لا يعلمون نہ پوہیگی نو پا آیات کی دننا اے د غلبی د اصولنا یو اصول بیان شو غلبه غواړي پا کافرو باندی پا مشرکو باندی پا باطلو باندی غلبه غواړي غلبه دی پکار دا فاقم وجه کا ځان د الله د دین تابع کا ته ګوره چې د الله نصرت څنګه راځي نو اول اصول د غلبې فاقم وجه کا اے ورپسې دویم دریم څلورم پنځم اصول اے په دې آیات کې بیانېږي او په دې کې د مؤمنانو صفات هم دي ښه توجه ساته منیبینا یعنی کونو شی تاسو رجوع کوونکي الیه الله ته دویم اصول الله ته رجوع کوه دا نه چې لغونې سخته د باندې راله ته په مولیانو پسې منډې شروع کړې یو نه تپوس کې هلکه ښوونې مولا درته نه دی معلومه هلکه سله یاره څه چل دی په حساب نه پوهېږم چا را باندې څه کړلي چا د باندې هېڅ نه دي کړه خپل د اعمالو د لاسه پتا چې څوک تعویض کوي درې څلور ځله خرابوي نو د خر زوی دی پتا کېدي څه په دې درې څلورو زرو ځانه کټه ولې نه راوړي د وړو خو دا ستا اعمال دي نیستی راغستی نیستی چې نیستی څوک راوالي که نه نو د هغه هر ځای خوږېږي هم په هغه چکر هم راځي او بس په دغه ټینشنو کې پروت وي یاره څه چل دی چا را باندې څه کړي دي په حساب نه پوهېږم خو چې پاسمه نو بس څه نه څه نو خود پاسې نو څه ووایم نو تور سرې ناستې دي څه نشم ویل الى آخره دا مې ګل بای ته پرېښو ګل بای به بیا وروستو ووایي صحیح ده پاسم او دا چل کېږي چې پاسم دا چل کېږي خدای رسول ته وګوره چا د باندې هېڅ هم نشته هغه یو لطیفه غوندې ده که نه لطیفه په دې سوشل میډیا به تاسو به هم کتلی به نو هغه یو بل ته هلکه تا ویکسین ولګو وي نه وي ویکسین مه لګوه ولې دې سره امریکا چې ده ستا په مزغو باندې کنټرول کوي ستا په مزغو کې چې څه هغه د نه اخلي هغوی پاسه مړه ستا په مزغو کې دي څه سوا د نسوارو نه تا سره دي څه نو زه یم هېڅ سره چې په تا څوک تعویض کي په تا کې دي څه د مولیانو بس غوا لنډه ده نو چې ته لاړ شي څه نوم دی وی پلان کې او د مور نوم دی څه دی وی پلان مولا ستا چیرې ته ګورې هغه پوه دی چې داسې شکي دی د حساب هلکه وي لانجه ګډه وډه یو ګوره زه نه ویم زه نه ویم هسې لګیا یم یاره وبشي انشاءالله مولي صاحب څه چې بعضې پکې داسې هم سترګې پټې شي وي راوباسئ یو د باندې چې چا څه کړي راوباسئ یو سا دې پټې وشو سیند ته یې وغورځو چا وغورځو ستا پلار د خره زویه ستا پلار وغورځولو زما موکلات وغورځول ارمان دې دا د خدای ما الله کې که ما ته د نټي جټۍ پول نه ونه غورځولې زه به د پلار نه خطا پیدا یم خلک دې لوټ کو ظالمه شرم دله نه راځي لګیا یې وغورځوله راوغورځوله څه ګندې شروع کړ اگه بعضې داسې هلکه وایي وبکو څه زعفران مافران نه مولي صاحب وایي خیال کوه وایي اوریجنل خیال کوه پکې اوریجنل
یاره مولي صاحب موږ راکړه ته 3000 روپۍ راکړه زه به راوړم نو د هغه پې ماشاءالله کار وشي دلی نو ته د خواصې یقیني وی هلکه یقین وکړو یا تعویض مې اچولو وجود مې کلاو کلاو دی نو 3000 راړې ده نه که نه غرق شوي یا خو څه ووایم دا نه چې زه د تعویض نه انکار کوم تعویضونو انکار نه کوم خو داسې هم نه ده چې اوله به تا جوړه کړي مړه خدای ته وګوره بهتر شی دم درود د ځان له پخپله ټول قرآن شفا ده یا ټول قرآن نو ځکه یې وینا کې ګوره یا ساته څه مسله راشي الله ته رجوع کوه چا ته رجوع کوه الله ته حدیث کې راځي که نه نبی علیه السلام به چې څه مسله راله مانځه طرف ته متوجه شو موږ باندې چې سره چې موږ تعویضګرو مولیانو پسې متوجه شو او دې تورسرو ته هغه مولیان معلوم دي لانډي کې په پاټک خوا کې هغه تک تور میلو دوی د کم ځای نه به راښکلي هغه الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي کونوا منیبینا شی رجوع کوونکي الله ته او ځان بچ کئ دریم اصول د غلبې واتقوا او ځان بچ کئ د شرک نه واقیموا الصلاة او قائم اوساتئ مونځ لره یاره په دې واقیمو باندې پرون مولانا خورشید نقشبندي صاحب الله دې ښه ساتي داسې بیان کړی خانقاه کې زه ولتلی وم هلته وي دا قایمېده څه ته وایي قایمېده څه ته وایي یاره چې تفصیلي شروع کړو هغه هم سړی حیران شو یا لکه مې سمندر دی وایي الله دې په عمر کې خیر و برکت واچوي واقیموا الصلاة او قائم اوساتئ مونځ لره او پنځم ولا تکونو او مکیږئ من المشرکین د مشرکانو نه من المشرکین د مشرکانو نه یاره دا مشرکان څوک دي من الذین دا بدل دی د مشرکانو نه من الذین دا هغه کسان دي فرقوا دینهم چې هغوی تسنس کو دین اخپل وکانو او دین دوی شیعګان شیعګان شیعه مسلمان صحیح ده که نه مونږ خو شیعه ته څه نه ویو چا ویلی چې مونږ خو رافضي ته ویو خو ستا په پاکستان کې رافضي ته شیعه وایي ځکه مونږ وایي کاپر یا ساته نو ځکه یې ځای وایي وکانو او دوی ډلې او بیا په دې باندې تفاسیرو ښایسته خبرې کړلې وی کل هر یوه ډله بما لدیهم په هغه دین چې دوی څخه ده فرحون خوشحالۍ کوونکي دي هر یو بس یاره وی دا بس په هغې خوشحالي کوونکي په هغې باندې اوس لغونې حالات و اذا مس الناس او کله چې ورسي انسان ته د انسان مراد مشرک ضرع تکلیف نو دې څه کوي فریاد کوي الله ته منیبین رجوع کوونکي دې الله ته په اخلاص ثم اذا بیا کله چې اوس کوو دوی ته منه د خپل د طرف نه رحمت مهرباني اذا فریق منهم ناس اپا یو ډله منهم د دوی نه بربهم د رب خپل سره یشرکون نور حصدار کئی تفاسیر وی سنگا وی بنسبت الخلاص الى غیره خلاص کرے اللہ نسبت بل تکی یره یقینو کا گنا وی پلان کی للا وی خالی تلو اک ٹاکو سا اک ٹاک تک بدا بلالوال خلاص اللہ کا نسبت غیر تکی جوڑ اللہ کا نسبت غیر تکی اولاد اللہ ور کا نسبت غیر تکی کور اللہ ور کا نسبت غیر تکی کار ورلا اللہ جوڑ کو نسبت غیر تکی یشرکون دا غدے کا نمانا ساکری لکی خونے دی نو زکائی زی ہوئی لیکفورون لام دا عاقبت تے لیکفورون دیل پارا چه انکارو کئی یا بعضی معنی کی ناشکریو کئی بیما پا آغا آتئیناهم چه ورکڑی دی منگا دویتا فتمتعون پس سکا واخلی زل چه سمر سکا غسیش واخلی خو یا ساتا فسوف تعلمون پس
زرد چې پوه به شئ تاسو په انجام په زرد چې پوه به شئ تاسو په انجام ام انزلنا انشاءالله که الله ژوند را کړي سبا الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو او د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره او د وړ عالم مسلمانانو لپاره زمونږ دپاره زمونږ د اهل و عیال دپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ته ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخانې وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیماره دي الله دې ټولو شفای کامله ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله یې د ټولو پریشاني په خوشحالي وبدل کړي او چې څومره بې اولاده دي الله یې د ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کړي چا نارینه اولاد نه الله یې د هغوی جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کوم اولاد والا دي الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ټول نه صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول کړي الله دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي او چې څومره ملنګان د الله د دین لپاره لګیا دي الله یې ټولو له استقامت ورکړي الله یې ټولو له غلبه ورکړي او چې څومره بندیوان دي لافت دي الله دې د ټولو د رهایي اسباب پیدا کړي اور الله یې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله